د پښتونخوا رادیو FM 92.8 مردان یو مهم میټینګ د سټیشن منیجر ساجد محمود خان په مشرۍ کې وشو چې پکې د کوچنی اختر د 3 ورځو سره د شپږو میاشتو شیډول له هم ترتیب ورکړی شو. په دې میټینګ کې د پښتونخوا رادیو سره د یوې عرصې نه کارکونکو پریزنټرانو خزیو او سړو په ګڼ شمېر ګډون وکړو. په دې مهال د پښتونخوا رادیو سټیشن منیجر ساجد محمود خان وی چې پښتونخوا رادیو FM 92.8 مردان د روزي په احترام کې څه پروګرامونه په جزوي توګه بند کړیو، خو له د کوچنی اختر پر راتګ سره یو ځل بیا خپل نشریات جاری ساتل غواړي. او ځکه مو د پښتونخوا رادیو سره کارکونکو پریزنټرانو میټینګ راوبللو چې واپس د څه زاړه او د څه نوي پروګرامونو شروعات وکړي او د پښتونخوا رادیو اوریدونکو یو ځل بیا مشغول اوساتي. زمانم ډاکټر نرګس ادا دی او زه د ډیر وخت نه د پښتونخوا رادیو مردان سره یم. په خپل خو شاعره ادیب او لیکواله هم یم او دلته کې پروګرامونه کوم د کمپیرینګ کوم او د اختر په حواله زموږ د پروګرامي چې هغه کې موږ د خپل خويندو ته سوایو او په هغه کې به زموږ هغه خويندې کوم چې د اختر په ورځ دا کوشش کوي چې موږ لړلو پلار مور کړه لړ شو هغه شو هغه باندې به موږ غي سره خبرې کوو چې د اختر اول روز د خپل سخر خواخي د د بچو سره او بیا مازیګری کې هغه بیا خپل مور پلار لاغي سره د هغه د اختر خوشاله منځي. خو لکه اول زمونږ حق زمونږ خواخي زمونږ سخر او زمونږ خاون زمونږ بچي هغه د جګي سره موږ د اختر هغه ورځ او مازو رحمان سهاري ما د پښتونخوا رادیو مردان سره د 13 کال راسي اړیکې لرم. پښتونخوا رادیو مردان همیشه دا کوشش کړې دی چې د خپل سپیزلو روایتو تر مخه په خاصو موکو او بیا خاص کر د اختر حواله سره سپیشل پروګرامونه چې کوم دي نه هغه راوړي. یو خاص میټینګ د دې لپاره راوبلل شو د ساجد محمود خان سټیشن ډایریکټر سره په نگرانی کې او پاغي کې چې کوم دي نو د پریزنټرانو سره ماغي په باهمي مشاورت سره یو شیډول جوړ کړو. دغه شیډول تر مخه مختلفو پریزنټرانو ته چې کوم دي نو هغه ته پروګرامونه وسپارل شو او په دې کې دا خیال هم وساتل شو چې کوم پروګرامونه هغه ته ورکړي شو دا هغه تر کوم حد پورې په صحیح طریقې سره چې کوم دی نه کول شي دغه حواله سره وته وړاندیزونه هم ورکړي شو. د هر پریزنټر به دا کوشش وي چې په دې پروګرامونو کې هغه سراون غاړو کوم چې زمونږ د ولس زمونږ د عوام زمونږ د ناظرینو سامعینو هغه دغه په ګټه باندې تمامي کې نه یوازې مونږ غیله چې کوم دینو خوشاله ورکو د دې پروګرامونو په ذریعہ د دې د خوشاله یو پدبکو زم چې د پښتونخوا ریډیو چې د هر کال کې زم چې داسې صدا سه موقعي ایونت کنه دغه چې دی غیله لپاره مونږ میراتھن کو یا داسې سپیشل شوز کو کنه نو چې هغه کې مونږ ان شاء الله تعالی دې ځل چې داسې دی او مونږ خپل کور نه لريو نو دلته خپل زم چې میډیا چې کوم یو فرندز دی هغه سره چې دی دا مونږ کول غواړو چې اختر تیر کو او دې ځل اختر چې دې زم چې داسې په خوشاله تیر شي او مونږ خلکو لم داسې خوشاله ورکو. د میټینګ په مهال د پښتونخوا رادیو سټیشن منیجر ساجد محمود خان سره ټولو پریزنټرانو خپل رائے شریک کړي او د کوچنی اختر په 3 ورځو کې د خپل اوریدونکو د لپاره مختلف وختونو باندې پروګرامونه ترتیب کړل چې د پښتونخوا رادیو سټیشن منیجر ساجد محمود خان پرې امانه وکړه او د پروګرامونو د جاری ساری ساتلو د لپاره منځوري ورکړه. ټولو نه اول خو زه د دې ټولو پریزنټرانو شکریا ادا کوم چې دی میټینګ لرالو او په میټینګ کې شرکت وکړو. په دې میټینګ کې مونږ چې کوم را روان پروګرامونه دي د پښتونخوا رادیو د شپږ میاشتو د لپاره چې کوم پروګرامونو ترتیب جوړ شوی دی هغه حواله سره او د اختر پروګرامونو حواله سره پکې ډیټیل باندې خبري وشولې. بل د دې میټینګ مقصد دا هم وی چې کوم مرګري وي هغه خپل تجربات خپل خیالات مونږ یو بل کې شیر کو او د یو بل د تجرباتو نه د یو بل مشاهداتو نه فائدہ واخلو او هغه مطابق مونږه پروګرامونو کې تبدیلی هم راولو. بعض وخت پکې چې د پروګرامونه هم بدل کو او د سره نه صرف دا وشي چې د سینیئر پریزنټرز خپل نور مرګرو سره خپل خیالات شیر کی بلکې زموږ د پښتونخوا رادیو مردان د انتظامی د طرف هم د مختلف داسې انسټرکشن ورکړي شي چې هغه ډیر زیات ضروری وي. بل د سره چې کم زمونږه سمره هم موږ سره وسایل دستیاب
په هغه دستیاب وسایلو کې د نن منګه کوشش کوو چې خنخ پروګرامونه وروړو نو امید دی چې عوامو ته ډېر ښه پروګرامونه ملاويږي او هغه تبا اوریدو د پاره یو ښه معیاري کنټینټ ملاويږي زمونږه چې پښتونخوا ریډیو کوم میډیا دا کوم پلیټ فارم دی دا یو فیملی چینل دی د باندې چې څومره هم پروګرام وي هغه تاسو څومره چې زمونږه اوریدونکو دي هغه خپل فیملی سره موریدي شي مطلب دا چې کیسه قسم داسې خبرې نه وي او عموما پروګرامونه داسې وي چې هغه مونږه لفظ په لفظ هغه مخکې نه دغه ډسکشن کړي یا دغه کنټینټ چې هغه باندې فلټر کړي نو دا مونږ ته یو دغه نو د حواله سره مختلف تجاویز خبرې ترې وشولې یاد دی وی چې پښتونخوا رادیو اف ام 92.8 مردان د صوبایي حکومت د اطلاعات او پیغام رسانې څنګه د سوري لاندې چلیږي چې د براډکاسټینګ په میدان کې یو ځانګړی حیث لري او د خپل اوریدونکو د پاره د خوند رنگ ټنګ ټکور ټوکو ټکالو لوبو ثقافتي اسلامي ساينسي معلوماتي پروګرامونو سره د وخت تازه او نوي خبرونه هم وړاندې کوي چې خپل اوریدونکو ته خبر ساتي شاوسینوتی پښتونخوا رادیو اف ام 92.8 مردان